نن چې محترمو زمونږ کومه وظیفه ده ډېره زیاته عظیمه شانه وظیفه ده. نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم به د مانځه په سټېدو کې د 15 دعاګانې غوښتلې او دا 15 دعاګانې که چېرته موږ غوښتل شروع کړل زموږ او ستاسو زندګي ته به بدله شي او د دې 15 خبرو ضرورت هر مسلمان سړي ته، هر مسلمان ښځې ته، هر هلک ته، هرې جینۍ ته شارټکټ خبر ده چې د دې 15 خبرو ضرورت هر چا ته دی. که ستاسو حاجات دي نه پوره کېږي دغه دعاګانې تاسو په سجده کې وغواړئ، انشاءالله العزیز قبلیږي به. ستاسو مشکل دی حل کېږي نه، دغه دعاګانې تاسو په سجده کې وغواړئ، انشاءالله العزیز الله پاک به ستاسو هر قسم مشکل دا به ختم کړي. څومره دعاګانې تاسو کړي دي د قبولې شوي نه دي. یاد ساتئ محترمو، تاسو دا عمل شروع کړئ روزانه په سجده کې کومه سجده تاسو لګوئ دا کلمات پکې یو پیره وایئ، انشاءالله العزیز الله پاک به ستاسو هر قسمه مسله ختمه کړي، که دا دنیاوي وي که دا دیني وي. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د ډیر زیات بخښونکي او د ډیر زیات مهربان رب په نوم باندې. زه ګواهي ورکوم د دې خبرې چې د الله پاک نه علاوه د عبادت لایقه بل څوک نشته او نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم د الله پاک بنده او د الله پاک رسول دی. محترم مسلمانانو خویندورونو، نن چې کومه زموږ وظیفه ده دا ډېره زیاته عظیمه شانه وظیفه ده. نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم مبارک حدیث دی او کم سړی نبی کریم علیه الصلاة والسلام په دې حدیث عمل کوي یا دغه حدیث مخکې خلکو ته شیر کوي، پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي چې کوم سړی زما یو حدیث واوري او مخکې خلکو ته وایي مخکې د انسان دې تر و تازه وي. نو لحاظه تاسو هم کوشش وکړئ چې دغه ویډیو وظیفه مخکې شیر کړئ چې دغه دعا ستاسو په حق کې هم قبول شي. محترم، نن چې کومه زموږ وظیفه ده ډېره زیاته عظیمه شانه ده. زموږ استاد پیغمبر جناب نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم به په سجدو کې د خپل رب نه د 15 څیزونه محترمو دا به غوښتل. نو کوشش وکړو چې زم دا شروع کړم د 15 خبرې هر مانځه کې په هر سجده کې دا موږ وایو. خو یاد ساتئ چې کوم امام د جومات هغه به تنګوئ نه چې یاره زه به کې دا کلمات یو پیره ویم یا دو پیره ویم او زه به کې نشم ویلی سجده لږه اوږده کوه. خیر ده که جمع کې نشې ویلی ځان لمونځ کې به هغې کې یو پیره ووایه او که جمع کې مکمله اورېدله نورم بهترینه خبره ده. نو کوشش به کوو انشاءالله العزیز چې دا کلمات ووایو. د دې کلماتو ضرورت ما ته هم دی، د دې کلماتو ضرورت تاسو ته هم دی، د دې کلماتو ضرورت هر چا ته دی. دا کلمات تاسو یې پیره واورئ، تاسو ته پته ولګي چې واقعي د دې کلماتو د غوښتل نبي کریم علیه الصلاة والسلام چې کومې دعاګانې کړي د هغې موږ ته ډېر زیات ضرورت دی. محترم مسلمانانو، راځئ چې د وظیفې طرف ته انتهایي اسانه ده چې کله لمونځ کوئ په سجده کې یو پیره محترمو دا کلمات وایئ، انشاءالله ستاسو به هر قسمه دعا قبلیږي، ستاسو به هر قسمه حاجت پوره کېږي، ستاسو به هر قسم مشکل دا به ختمېږي. محترمو دعا داسې ده، بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني. دومره بهترین دعا ده که نه؟ اللهم اغفر لي، یا الله پاکه ما ته بخښنه وکړي. څونه ښکلې خبره ده چې کله تا ته بخښنه وشوله نو ته به د ګناه نه پاک شې، د ګناه نه پاک شولې بیا ته څه دعا کې را به قبلېږي. اللهم اغفر لي، ای پروردګار ما ته بخښنه وکړه، زه وبخښلی شم، د ګناه نه پاک شم او په رښتې د ګناه نه پاکي د هغوی د دعا کې قبلېږي. نو ته به هم د ګناه نه پاک شي، ستا هر دعا به د قبلېږي، هر مشکل به دې ختمېږي. نو یو خبره به څه شوله، اللهم اغفر لي. نو دا راته وایي چې د بخښنې ضرورت ما ته هم شته، تاسو ته هم شته دی، هر چا ته شته دی. دویم ورحمني، یا ربه زما په حال رحم وکړه. که غریب یې الله پاک به ستا په حال باندې رحم وکړي، مالدار ودګي. که بېوسه یې الله پاک به ستا په حال باندې رحم وکړي، مالدار ودګي. دغه رنګې چې رحم چې څونه دروازې دي حساب کتاب دی 300 دروازې د رحمت الله پاک په انسان کولاوي، نو په تا باندې به ټولې کولاو کړي، ځکه د سجدې حالت دی او دا ډېر زیات نږدې دی الله پاک ته. اللهم اغفر لي وارحمني وعافني، یا الله پاک ما سره حساب کتاب مه کوه، ما سره د عافیت نه میلاو کړه.
الله پاک مونږ د شرم نو ساتي، مونږ د حیا مونږ له حیا راکړي. یا الله پاک څومره چې شرور د هغې نه مونږ بچ کړي، څومره چې شهواني خیالات دي د هغې نه مونږ بچ کړي. نو هغه فین دا مطلب شو. وحدني یا الله پاک زمونږ ته هدایت وکړي، مونږ په سمه لار کې. نو د سمې لارې ضرورت ما ته هم شته، تاسو ته هم شته، هر چا ته شته. نو څومره بهترین دعا یا الله پاک مونږ ته نیغه لار وښایه. یا الله پاک مونږ ته هدایت وکړه. دنیا ژوند دی هسې هم تېرېږي، نو مونږ به غم او فکر دا به محترمو د آخرت کوو. نو وحدني یا الله پاک مونږ ته هدایت وکړه. ورزقني او یا الله پاک مونږ ته رزق راکړه. رزق کې تاسو ګورئ الله پاک مونږ له دولت هم راکړي، په رزق کې دولت هم راځي، په رزق کې روټۍ هم راځي، په رزق کې بودلې موتلې هم راځي، په رزق کې کاروبار هم راځي، په رزق کې عزت هم راځي، په رزق کې کوه هم راځي، په رزق کې ګاډ هم راځي. نو ورزقني الله پاک مونږ ته رزق راکړه. مطلب دا شو که نه چې څومره ښکلې خبره شوله یار. یا الله پاک مونږ ته بښنه وکړه. اللهم اغفر لي یا الله پاک مونږ ته بښنه وکړه. بښنې ضرورت مونږ ته شته. ورحمني یا الله پاک مونږ باندې رحم وکړه. وعافني یا الله پاک مونږ ته عافیت والا زندګي راکړه. څومره بهترینه دعا ده یار. نو کوشش وکړو چې دا دعا د پخپله مو وکړو او دغه رنګې ملګرو سره محترمو دا شریکه کړو. نو څومره ثواب چې موږ ته میلاویږي انشاءالله العزیز دومره ثواب د به هغوی ته میلاویږي. دغه رنګې د هغوی په ثواب کې به زمونږ حصه وي. ځکه ستاسو د وجې محترمو دغه ویډیو به چا کتلي، دا وظیفه به چا کتلي. اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني. کوشش وکړئ چې دا پخپله مو کوئ، دغه رنګې ملګرو سره هم شیر کړئ. الله پاک هم خوشحاله آباد ساته. الله پاک دې ستاسو هر قسم مشکلات ختم کړي. الله پاک دې ستاسو هر قسم حاجات پوره کړي. الله پاک هم خوشحاله آباد ساته. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.